الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد، والنخل باسقات لها طلع نضيد، رزقا للعباد، وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. ألقيا في جهنم كل كفار عنيد. مناع للخير معتد مريب. الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد.
هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الله رب العالمين حمد وثناء وجناب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم باندې درود و سلام نه بعد زما معزز و محترم الله رب العالمین چې موږ د دنیا کې پیدا کړیو د زمونږ د پیدایش مقصد هغه بیکاره او عبث نو بلکې رب العالمین موږ چې کوم مقصد د لپاره پیدا کړیو هغه مقصد الله رب العالمین مونږ ته د اولي ورځې نه بیان کړی دی چې کله آدم علیه السلام د دنیا ته راولېږلو د هغې ورځې نه زموږ د دنیا ته د رالېږلو او زموږ د دنیا کې د پیدایش مقصد الله رب العالمین د هغې ورځې نه بیان کړی دی چې الله رب العالمین فرمایي چې قل اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون آدم علیه السلام دنیا ته خو روانې خو یو خبره یاد وساته چې دې دنیا ته وخت تېرولو دپاره په دې دنیا کې چې ژوند تېری نو د چا په طریقه د چا په قانون باندې به تېری د هغې دپاره به زما د طرف نه یو استازی یو قائد یو رهنما هغه به راځي ته به د هغې خبره منې په هغې لاره باندې به روانې او د هغې په طریقو او په احکاماتو باندې به عمل کې نو البته کامیابی البته چې نو د جنت ته د تلو مستحق ګرځېږي ځکه الله رب العالمین بل ځای کې مو فرمایي چې د انسانانو د پیدایش مقصد هغه وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما انسانانو پیریان نه دي پیدا کړي بلکې خپل عبادت دپاره د زما محترمو چې کله الله رب العالمین موږ دې دنیا کې پیدا کړو نو د دې د دنیا د روزمره د وخت تېرېدو سره سره الله رب العالمین د اول ورځې نه د دنیا د دې چې کم ورځې دي کم میاشتې دي هغه مقرر کړې دي موږ ته ځکه الله فرمایي چې ان عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله د الله رب العالمین په نس باندې د دنیا د ورځې د میاشتو شمیر هغه 12 دی يوم خلق السماوات والارض هغه ورځې الله رب العالمین دا شمیر مقرر کړی دی چې د کم ورځې الله رب العالمین اسمانونه او ځمکې پیدا کړی دي د کم ورځې الله رب العالمین چې د انسانان پیدا کړی دي په دنیا کې نو د هر میاشتې خپل یو فضیلت دی د هر میاشتې خپل یو عظمت دی خپل یو لویوالی دی لکه زموږ پښتانه دی رجب میاشته برکې والا میاشت وي عظمت والا میاشت وي
همدغه شانتې یو څو ورځې بعد زمونږ باندې داسې یو میاشت را روانه ده چې د هغې عظمت او د هغې لویوالی هغه الله رب العالمین خپل کتاب کې بیان کړی دی چې شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس. زما محترمو، الله رب العالمین چې میاشتو کې میاشت له عزت او احترام ورکړی چې هغه د رمضان دی، هغې په څه وجه باندې ورکړی دی؟ الله رب العالمین چې په ښارونو کې یو ښار ته عظمت ورکړی دی، هغې په څه وجه باندې ورکړی دی؟ الله رب العالمین چې انبیاو کې یو نبي ته عظمت ورکړی دی، په څه وجه باندې ورکړی دی؟ الله رب العالمین په ملائکو کې یو ملائک ته عظمت او اوچته مرتبه ورکړې ده، دا په څه باندې ورکړې ده؟ د دې ټولو خبرو خلاصه دا ده چې الله رب العالمین د دې قرآن د وجې نه د هر څه ته عظمت او لویوالی ورکړی دی. نو چې کله الله رب العالمین دومره عظیمه میاشت او دومره لویه میاشت هغه په مونږ باندې راولي، نو الله رب العالمین آخره کې خپله فرمایي چې یرید الله بكم اليسر ولا یرید بكم العسر. الله رب العالمین په تاسو باندې اسانتیا طلب کوي او سختی په تاسو باندې نه طلب کوي چې دا انسان په سختۍ باندې واوړي او د الله رب العالمین د عبادت نه واوړي، نه، بلکې الله رب العالمین هر وخت کې دغه خبره مونږ ته بیان کړې ده چې انسانانو چې کوم کار آسان وي هغه اسانتیا طرف ته راشي. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله معاذ بن جبل او موسی اشعری رضی الله عنه دعوت ته یمن طرف ته ولېږل، نو دا خبره ورته وکړه ده چې یسرا ولا تعسرا. دیو داسې خلکو ته روانې دعوت دپاره روانې یو عظیم کار، یو عظیم مرتبه الله رب العالمین تاسو ته درکړې ده او تاسو دا ډیوټي تاسو ته حواله شوې ده. نو د یو کار نه فایده والی چې یسرا خلکو ته اسانتیا پیدا کوي، ولا تعسرا خلکو ته سختیانې مه پیدا کوئ. نو همدارنګه الله رب العالمین موږ ته هم فرمایي چې انسانانو تاسو باندې یو عظیمه میاشت را روانه ده، یو عظمتونو والا میاشت را روانه ده چې په دې کې ځان ته اسانتیا ولټوئ، ځان ته پکې سختیا مه لټوئ. ځکه موږ ته پکار دی چې د سهار چې کله موږ مانځه ته راپاڅېږو د هغې وخت نه واخله تر د شپې او د کېدو پورې دا ورځ موږ خپل تقسیم کو. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې انسان کم عمل چې کوي د هر عمل بدله الله رب العالمین او هغه ته ملاویږي، خو روژه داسې عمل دی چې رب العالمین فرمایي چې د انسان دا خالص زما دپاره نیسي او د دې بدله به هم زه ورکومه. نو چې کله د یو عمل بدله الله رب العالمین انسان له ورکوي، نو انسان ته پکار دی چې په هغې عمل ته شوق پیدا کړي، د هغې عمل طرف ته ځان راولي، نو الله به دا عمل الله رب العالمین قبلوي او څنګه فایده او چې کوم اجر الله رب العالمین مقرر کړی دی هغه اجر او هغه فایده به الله رب العالمین د انسان ته ورکوي. خو چې کله انسان خپل ذهن کې خپل دل او دماغ کې دغه خبره واچوي، نو الله به دا کار کېږي. زما محترمو، لکه تاسو وګورئ الله رب العالمین موږ ته څومره اسانتیا په دې روژې میاشت کې بیان کړې ده چې انسان چې په سفر باندې ځي او تا باندې سخته وي، نو دغه روژې میاشت روژه ماته که روژه وخوره، د دې عدت او د دې چې کوم شمیر دی هغه ځان سره وساته، بیا وروسته چې کوم دی دا روژه ونیسه. همدغه شان دی زما محترمو چې کله الله رب العالمین فرمایي چې کله د بیمارۍ په وخت کې تا باندې دا روژه سخته شي، نو بیا هم ته څه وکړه دا روژه وخوره، بیا د دې شمیر ځان سره وساته او وروسته دا بیا ونیسه. نو دغه اسانتیا ده زما محترمو. الله رب العالمین لکه څنګه چې وفرمایل چې یرید الله بكم اليسر ولا یرید بكم العسر. اسانتیا پکار ده او سختی په ځان باندې نه پکار چې د الله رب العالمین له طرف نه مونږ چې دی نو کم اجر چې مونږ ته مقرر شوی د هغه اجر نه مونږ محرومه نه شو. ټولو کې اول کم عمل پکار دی چې مونږ د دې رمضان استقبال وکړو، د دې رمضان ته ځان تیار کړو. پکار دا دی چې مونږ باندې کمې روژې بقایا پاتې دي د هغې روژو نیونکې وکړو چې هغه روژې مونږ ونیسو. ځکه د روژې دا میاشت ده دا د خپله د
عظمت والا میاشت ده، نو دا کمې میاشتې موږ نه پاتې شوي دي، نو د هغې قضایي به موږ باندې لازم وي چې موږ هغه قضایي روزې په خپل مخ کې پوره کړو. ځکه انسان ډېر کمزوری دی، کله بیمار وي، کله په سفر باندې وي، کله نور داسې حالات په انسان باندې راشي چې هغه د روزې د نیولو طاقت نشي لرلی او هغه روزې ته پاتې وي، او بیا شیطان د انسان سره تړلی شوی دی. دا شیطان انسان ته بار بار وسوسې اچوي چې نن ورځ یخه ده، نن ورځ ګرمه ده، نن ورځ اوږده ده، نن داسې ده، نن هغسې ده. دا ټولې وسوسې انسان ته اچوي او انسان د هغه روزو نه چې دی نو په شیشه شوی وي. نو پکار دا دی چې موږ ته کومې روزې مخکینی پاتې وي هغه روزو قضایي موږ راوړو. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم به د هغې په باره کې راځي چې هغې به ډېرې روزې نیولې. داسې یو میاشت نه وه چې هغې به ډېرې روزې نیولې مګر د شعبان میاشت وه. دا د څه دپاره؟ دا دې دپاره چې موږ څه وکړو؟ د رمضان د ځان تیار کړو. او بیا مو فرمایل چې د 15 شعبان نه دې خوا روزې نیول دې دپاره چې موږ د رمضان د ځان دغه کړو. وایي دا هم منع ده. نو پکار دا دی زما محترمو چې د مخکې د 15 د شعبان نه مخکې موږ په دې خبره باندې ځان اموخته کړو چې کومې روزې موږ ته پاتې شوي دي هغه ونیسو. د هغې د نیولو سره به یو کار دا وشي چې موږ به دا مخکیني کومې روزې چې را روانې د رمضان د عظمت والا میاشت د هغې دپاره به تیاری وکړو، د هغې دپاره به ځان برابر کړو. زما محترمو ورپسې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله انسان باندې رمضان راشي نو پکار دا دی چې دا انسان د هر قسم د ګناهونو نه توبه وباسي او کوم ګناهونه چې د یو رمضان نه واخله د بل رمضان پورې کړي وي د هغې نه اول توبه ویستل پکار دی. ځکه او په دې کې اهتمام دې طرف ته پکار دی چې زه به نیکي کومه چې کوم بد اعمالو طرف ته د توجه کړې وي، کوم بد اعمالو طرف ته دا راغلی وي، د هغه بد اعمالو نه د هغه ګناهونو نه دته پکار دی چې دا اجتناب وکړي، دا ترې ځان وساتي. ځکه چې کله انسان یو ښایسته ځای ته ځي، یو انسان چې کله یو عظمت والا ځای ته ځي او یو مشر سره ملاویږي نو هغه خامخا څه کوي؟ خپل ځان هم تیار کړي، جامې ښایسته واچوي، خوشبویي په ځان باندې ولګوي چې یاره مشر سره ملاویږم. اسنه هغه ما باندې دا الزام ولګي چې تا نه بدبوی روانه ده، یا چاته دا ونه وایي چې یاره دا ما سره ملاوېدو له راغلی دی او د ده دا کپړې څونه ګنده دي، دا داسې بد حال باندې راغلی دی، نو انسان ته ځان په هغې باندې بدې ښکاري. نو چې کله الله رب العالمین موږ ته داسې یو ښایسته میاشت هغه نصیب کوي چې په هغې کې د اعمالو اجر الله رب العالمین دوچنده ورکوي، د اعمالو اجر هغه الله رب العالمین زیات ورکوي، نو ولې موږ د دې زیادت او د دې دوچندوالي نه ځان محرومه کړو؟ زما محترمو بل دا دی چې په موږ زړونو کې چې کوم حسد دی، کومه کینه زموږ په زړونو کې موجود ده، پکار دا دی چې دغه حسد او دغه کینه موږ د خپل زړونو وباسو. ځکه د اعمالو د قبولیت دپاره رسول الله صلی الله علیه وسلم کوم شروط چې ښودلي دي په هغې کې یو شرط دا دی چې انسان به اول اخلاص پیدا کړي. اخلاص چې په انسان په زړه کې پیدا شي نو الله رب العالمین د هغې هر عمل قبلوي. ځکه اوس دا انسان پکار دی چې دې مانځه ته راغی د جمعې لمونځ ته او د ده په زړه کې دغه خبره موجود وي چې مړه یو په سر باندې بوج دی، هغه بوج سپکومه او یو فریضه ده هغه ادا کومه، نو په دې باندې هم الله رب العالمین اجر نه ورکوي. بلکې که چېرته د دې انسان په ذهن کې دغه خبره موجود وي چې د الله رب العالمین حکم دی او د الله رب العالمین عبادت او بندگی دا په ما باندې هغه فرض کړې ده او خالص د هغې د رضا لپاره زه دا کومه، نو الله رب العالمین به د دې دغه مونځ قبول کړي او د هغې اجر او ثواب به دغه انسان له ورکوي. نو اوس چې دې روژې میاشت کې مونږ د دې خبرې توجه وکړو چې یاره دا روژه چې زه نیسمه سهار نه تر ماښامه پورې ځان باندې یو لږه تېرومه، سهار نه تر ماښامه پورې په ځان باندې سخته تېرومه، دا څه دپاره تېروم؟ دا د دې دپاره تېروم چې د دې اجر او ثواب ما ته الله رب العالمین راکړي. لکه څنګه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کل
عمل لبني آدم الا الصوم فانه لي وانا اجزي به. هر یو عمل د بني آدم د پاره دی، هغه ته اجر او ثواب ملاويږي د هغه. الله رب العالمین فرمایي چې دا انسان دا روزه دا زما د پاره نشي او زه خپل د اجر او ثواب د انسان لور کوم. تاسو وګورئ زما محترم، لکه زمون په دې دنیا کې دغه ماحول او دغه رواج دی چې کله یو کشر الک هغه چاله انعام ورکوي او کله یو مشر عزتمن ملما د بهر نه راغلی شوی ملما هغه یو انسان له انعام ورکوي، دا هغه څونه فرق دی زما محترمو. ټیک ده اجر او ثواب او هغه انعام خو موږ ته ملاویږي، خو د چا د لاسه ملاویږي دې ته کتل پکار دي. نو الله رب العالمین د دې روزي په باره کې فرمایي چې فانه لي وانا اجزي به. دا زما لپاره دا انسان نشي او زه به د دې اجر او ثواب خپل د انسان لور کوم. نو زما محترمو پکار دا دی چې موږ دې روزي ته خپل نیتونه خالص کو، خپل زړه کې چې کوم بغض او حسد ساتلی دی هغه لرې کو، کوم ملګري سره کوم ورور سره چې کوم عداوت دی کوم دشمنی ده کوم جنگ هم کړی دی د هغې سره نالګي ده، د هغې ټولو خبرو نه ځان چې کوم دی نو رستو کو او دې روزي ته ځان تیار کو. ځکه الله رب العالمین فرمایي د رسول الله صلی الله علیه وسلم په وینا باندې چې پیر په ورځ او د زیارت په ورځ باندې اعمال د بني آدمو الله رب العالمین ته برخیږي. خو الله رب العالمین فرمایي چې اے ملائکو د هغه انسان عمل مال مراوړي چې هغه خپل منځ کې چې دینو نالګي وي، هغه ته انتظار وکړي چې کله دا د خپل منځ کې خوشاله شي او رضا شي نو بیا د دې انسان عمل مال راوړي. نو ګورئ زما محترمو دا یو داسې یو عمل دی چې خپل منځ کې د انسان چې نالګي وي او خپل منځ کې انسان خفه وي نو د داسې انسان اعمال پر نه خېږي. زما محترمو نو ولې موږ داسې عمل وکړو داسې کار وکړو چې د هغې موږ ته نه اجر ملاویږي او نه ثواب ملاویږي. ټیک ده موږ دا 50 کاله 80 کاله عمر الله رب العالمین را کړی دی، د هغې 50 کالو د 80 کالو عمر په زندګۍ باندې مونږ عبادت هم کوو، مونږ چې دی نو کوشش هم کوو، مونږ محنت هم کوو، مونږ ځان هم ستړی کوو. او هغه مشهور حدیث خو تاسو ته معلوم دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې من المفلس فیکم، تاسو کې غریب سره څوک دی؟ صحابه و فرمایي چې من لا درهم له ولا دینار. دا الله رسول چې چا سره پیسې نه وي بنگلې نه وي دغه انسان غریب دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې او ستاسو په دنیاي په نسبت باندې دغه انسان غریب دی، خو قیامت په ورځ باندې د الله رب العالمین په نسبت باندې غریب انسان هغه دی چې ډېر منځونه به یې راوړي وي، ډېرې روژې به یې راوړي وي، ډېر صدقات به یې راوړي وي، ډېر زکاتونه به یې راوړي وي، 50-60 کاله به داسې اعمال کړي وي، قرآن کریم تلاوت به دومره ډېر کړی وي، د هغې نه به وروسته شوی نه وي، د هغې نه به ځان نه یې غافله کړی. خو پکې دا دی زما محترمو دې خبرې ته لږ توجه وکړئ چې هغه څه شی دی موږ به چا ته یو بد رد ویلی وي، چا ته به م کنځل کړي وي، چا ته به م غصه کړي وي، چا ته به م چې دی نو داسې خبره کړې وي چې د هغې زړه پرې دردېدلی وي، د هغې پسې به م خبرې کړې وي، د هغې پسې به م غیبت کړی وي. زما محترمو الله رب العالمین به ملایکو ته وفرمایي چې دا دې دا نیکي راواخله او هغه انسان له ورکړي چې چا پسې د خبرې کړې دي، چا پسې د بد رد ویلی دي، د چا د زړه دردولی دی، چا چې کوم دی نو داسې کار کړی دی په دنیا کې چې د هغه د نه کولو وي. ځکه زما محترمو د شهید داسې یو مرتبه ده چې شهید ته الله رب العالمین په یو دغه سره هر ګناه معاف کوي. یو صحابي راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته تپوس وکړ چې الله رسوله شهید ته الله رب العالمین څه کوي؟ هغه ورته چې هر ګناه معاف کوي. جبرائیل امین په هغه وخت باندې راغی ورته وفرمایي چې الا الدین، دین دا مراد نه چې صرف قرض دی. زما محترمو ټیک ده قرض هم دی، خو د دین نه دا مراد دی چې کوم انسان د بل انسان حق پامال کړی وي هغه مراد دی. چاته بد رد ویلی دي، د چا عزت لوټ کړی، چا پسې خبرې کړي، چا سره حسد او کینه کړې ده، د چا زړه دردولی دی، د چا سره نور داسې خبرې کړې وي
نو دا دین چې کوم دی دا شهید ته هم نه معاف کیږي. نو موږ خو نه شهادت طرف ته رسیدلی یو، نه شهادت نصیب شوی دی. الله رب العالمین دعا ده چې الله دې راته نصیب کړي، خو د داسې اعمالو نه ځان ساتل پکار دی زما محترمو چې سبا موږ د قیامت په ورځ باندې هغې ته خفه یو، د هغې په سوچ کې یو چې یاره دنیا کې مې دا عمل ولې کولو. او تاسو ته هغه حدیث هم معلوم دی، خاص کر موږ طلبه کرام چې په جهنم کې دا جهنميان با خپل هغه عالم، خپل هغه مشر، خپل هغه مفتی هغه ته به وګوري چې په جهنم کې به پروت دی، د هغې سره به یو ځای سوځېږي. هغه ورته وایي چې زموږ خو بد عمل کولو ځکه جهنم ته رالو، نو تا خو موږ ته په دنیا کې به دعوت راکولو، ترغیب به دې راکولو، دې طرف ته به دې خلک رابلل، تا ولې چې کوم دی نو داسې عمل کړی چې ته دنیا ته راغلی، څه عمل دې کړی و؟ هغه به ورته همدا وایي چې زما په زړه کې هغه کارونه وو چې کوم نه ما تاسو منې کولی، او هغه کارونه نه وو چې کوم طرف ته ما تاسو څه کولی رابللی. ځکه الله رب العالمین زه دې ته دغه کړی. تاسو وګورئ عالم سړی دی، ټوله ورځ ټول خپل عمر په عبادتونو کې، په بندګۍ کې، په د الله رب العالمین په خوشحالۍ کې تیر کړی دی، خو آخره کې انجام یې څه شی دی؟ انجام هغه جهنم دی. زما محترمو د پکار دا دی زما محترمو چې الله رب العالمین موږ باندې دومره رحیم او کریم دی، دومره مهربانه دی، دومره شفیق دی چې هغه موږ ته پیغمبر هم داسې رالېږلی دی چې بالمؤمنین رؤوف الرحیم، چې په مؤمنانو باندې شفقت کوونکی دی. نو دواړو طرف ته زموږ د تربیت لپاره الله رب العالمین چې پیغمبر را کړی دی نو هغه هم شفیق دی. الله رب العالمین خپل هم دا غواړي چې ان رحمتي سبقت غضبي، زما رحمت زما په غصه باندې مخکې شوی دی. او چې اوس موږ دغه اعمال نه خپلو او په دې کې سستی کوو، دا زموږ د سستی نتیجه ده. زما محترمو په دې کې الله رب العالمین خپل غاړه او پیغمبر صلی الله علیه وسلم خپل غاړه خلاصه کړې ده. اوس چې موږ څونه سستیانې کوو، موږ چې څونه ځان رستو کوو، موږ د عبادت طرف ته ځان نه مخکې کوو، ټیک ده یو مقام به داسې وي چې په هغې کې به ستا عزت نه وي، ستا بېعزتي به وي، لیکن د الله رب العالمین په نیز باندې به هغه مقام اوچت مقام وي. نو خپل بېعزتۍ ته، خپل ځان رستو کولو ته، سپکاوي ته به نه ګورې، بلکې د الله رب العالمین رضا او د الله رب العالمین خوشنودۍ ته به ګورو چې هغه څه کېږي، هغه موږ نه راضي شي په دې ځای کې. اوس تاسو وګورئ دا د روژې میاشت سخته میاشت ده که نه ده چې یو انسان د سحر نه واله تر شپې پورې روژه ونیسي، خوراک نه ځان بند کړی وي، د څښاکو نه ځان بند کړی وي، د خبرو سره چې څوک ورته بده رد وایي یا ورته تیزه خبره کوي، هغه په انسان باندې بد لګي. دا خو لا پرېږده چې سمه خبره هم په انسان باندې بده لګي. دا څه دپاره مونږ کوو؟ دا دې دپاره کوو چې مونږ د الله رب العالمین راضي شي. ټیک ده په مونږ باندې سخته تېرېږي، په مونږ باندې چې دی نو زور راځي، لیکن څه دپاره یې کوو چې الله رب العالمین رانه راضي شي. او د دې رضامندۍ سره سره مونږ چې دی نو د بل انسان حق پامالو، بل انسان سره چې حسد پیدا کړی دی. خاص کر مونږ طلبه کرام چې په دې هاسټل کې پاتې کېږو، په دې مدرسه کې پاتې کېږو، د یو ورور بل ملګري سره، یو طالب علم د بل طالب علم سره نښتي یو، جنګ هم شوی وي، خبرې نه کوو، بد رد ورته وایو. خاص کر مونږ طلبه کرام د مشرانو پسې لګیا یو، استادانو پسې لګیا یو، مشر طلبه علمانو پسې لګیا یو. دغه ټول هغه خبرې دي زما محترمو چې په دې باندې الله رب العالمین ناراضه کېږي. او الله رب العالمین زمونږ دا اعمال چې مونږ تلاوت کوو، مونږ د سحر مانځه نه مخکې وختي راپاڅېږو تهجدو ته، مونږ د قرآن کریم تلاوت کوو، مونږ چې هر قسم نیکي کوو، دا زمونږ په دې باندې څه کېږي؟ بربادېږي. نو پکار دا دی زما محترمو چې مونږ د داسې بربادۍ نه، د داسې کارونو نه، د داسې خبرو نه ځان بچ کو، ځان وساتو. او دا د عظمت والا میاشت چې په مونږ باندې را روانه ده، په دې کې مونږ هغه اعمال وکړو چې په هغې باندې مونږ الله رب العالمین راضي کړو. الله رب العالمین نه دعا ده چې الله رب العالمین د عمل کولو توفیق راکړي، او الله رب العالمین دې مونږ هغه اعمال واخلي
چې هغه د هغې د رضامندتیا او د هغې د خوشنودۍ ذریعه وي. ځکه زما محترمو صحابه کرامو به شپږ میاشتې مخکې د الله رب العالمین نه د دې روژې ته د رسېدو دعا کوه چې اللهم بلغنا رمضان. الله موږ دې رمضان میاشت ته ورسې چې موږ هغه اعمال وکړو چې هغه ستا د رضامندتیا ذریعه وي. او چې کله یو انسان کم عمل وکړي کم کار وکړي نو پکار دا دی چې سمدستي بیا هغې پسې دغه خبره وکړي چې الله ته دا زموږ نه قبول کړي. لکه ابراهیم علیه السلام اسماعیل علیه السلام د کعبې غوندې لوی عمل وکړو، کعبه یې جوړه کړه، د الله رب العالمین کور یې جوړ کړو. نو بیا دا ونه وایي چې مړه غټ کار مې وکړو بس څه ضرورت دی نو اعمالو ته، نه، بلکې څه وویلې ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. الله دا عمل هم کړی دی، ستا رضا دپاره هم کړی دی، ته رانه په دې باندې راضي شه او ته دا په خپل دربار کې قبول کړه. مونږ به ځان ستړی کړو خو چې سبا الله رب العالمین راته وایي چې زه انسانه دا مې تا نه نه دی قبول کړی، زه خپل کار کوم، بیا مونږ الله سره څه کولی شو؟ زما محترمو هېڅ هم نه شو کولی. نو په کار دا دی چې کوم عمل کوو اول پکې اخلاص پیدا کړو، د خپل د زړه نه د بل مسلمان ورور دپاره کم حسد کم کینه کم غیبت زموږ په زړونو کې موجود دی هغه وباسو او ورسره دا کار وکړو چې الله دغه عمل زموږ د خپل دربار کې قبول کړه. ربنا أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. زما محترمو من بعد الله رب العالمين یو لس ورځې بعد داسې یو میاشت راولي چې د هغې میاشتو کې عمل کول د هغې اجر او ثواب الله رب العالمین دوچنده ورکوي. خو موږ ته پکار دی چې په دې میاشت کې کوم اعمال موږ د الله رب العالمین اخلي چې د هغې اعمالو سره سره موږ د رب العالمین شکریه هم ادا کړو. ځکه الله رب العالمین فرمایي چې وإذ تأذن ربكم لئن شکرتم لأزيدنکم. که چېرته موږ د الله رب العالمین شکریه په دې اعمالو سره وویستله نو رب العالمین به موږ له مزید زیات به راکړي، مزید توفیق به راکړي چې موږ د الله رب العالمین د رضا کولو د الله رب العالمین د خوشنودۍ د حاصلولو کارونه په دې کې وکړو. او که چېرته موږ دغه خبره کوو لکه قارون چې ویلي چې انما دا خو زما د علم د وجې نه ماته میلاوه شوې ده، دا خو زما نیکبختي ده، دا خو الله رب العالمین د زه چې کوم دی نو ګران یم ځکه دا عمل کومه دا کارونه م کومه، نو دا تکبر الله رب العالمین هېڅکله نه خوښوي. زما محترمو نو پکار دا دی زما محترمو چې د عظمت او د برکتونو والا میاشت را روانه ده. په دې لسو ورځو کې موږ دې طرف ته توجه وکړو، دې طرف ته کوشش وکړو چې موږ نه کوم عملونه د اعمالو د زیاده لپاره رانه شوي دي چې د هغې نه موږ توبه وباسو او د الله رب العالمین د رضا کولو او د رمضان المبارک کې د نیکو اعمالو کولو طرف ته توجه وکړو. ځکه موږ راغلي هم دې کار دپاره یو، د علم حاصلول، د علم زده کول،
دا خبره د زما محترم چې موږ د الله رب العالمین د رضا کولو کوشش وکړو. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم